محترمو ستاسو ټولو په علم کې ده چې پرون زمونږ د دې صوبه خیبر پښتونخوا یو ډېر ښایسته د احادیثو مبارکو امام او د محدثینو په میدان کې د ګلابو یو ګل او په دې ټوله ایشیا کې داسې محدث په دې وخت کې ډېر کم ملاویږي. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس رحمه الله رحمتا واسعه، الله دې د هغې په قبر باندې کروڑو رحمتونه نازل کړي. هغې د دنیا نه لاړل او شهادت مرتبه باندې فایز شو. بس دې وخت کې موږ تاسو له اوس دغه په کار دي چې ته به موږ دعا کوو چې الله تعالی ډېر لوی کار دی نه تا واغستې دو دا کار وله قبول او منظور کړي. شیخ صاحب ساجیبه انسان و، که دې وخت کې بنده وګوري نو په دنیا کې زه به د ملک په سطح ونه وم، د دنیا په سطح که وم نو شاید چې دې کې به دغه ني چې دومره طالبان به یو محدث ته نو ناست لکه څومره چې حضرت ته ناستو سهر 9 بجو نه واله در 11 بجو پورې په 400 کې دارالعلوم نعمانیه کې بخاری شریف، مسلم شریف، ترمیزی شریف دا به ولستل او 1500 طالبان به ورته ناستو. بیا به دلته نه پیر او نهې شروع دا 3 ورځې، بیا به 12 بجې را روان شول، رابلل 11 بجې 12 به اکوړي ته رالل. نو بیا اکوړي کې د ماسپښین نه بعد چې کوم دی نو بخاری او ترمیزی لوستل. هلته به دم 1500 طالبان په انتظار وو. شیخ صاحب ته الله ډېره لویه ملکه ورکړې وه، داسې احادیث به ویل چې حیران به وي، او داسې یو ژبه ورته الله ورکړې وه او فصاحت به د الله ورکړی و چې د ګینټو سبق به یې په منټونو کې راجمع کړ. زه به ورته په دغه ډېر زیات حیران وم. دا ملکه ورته الله ورکړې وه چې د ګینټو سبق په لږ ساعت کې راجمع کول او په یو سلیس انداز کې طالب ته وړاندې کول، دا یو کمال الله غي له ورکړو. د جمعې په ورځ باندې به بیان کوو، د ملکو خلک به راتلل. که چېرته رشکه کې ته روانې نو د شیخ صاحب بیان غږېږي، که چېرته داسې په ګاډي کې روانې د هغې بیان غږېږي. الله تېنه ډېر لوی خیر کار اغوستی دی، خو بس مقدر به داسې وه چې پرون هغې طالبان په دې تمه و چې حضرت به سبق له راځي، هغې ځان سنبال کو، بخاري ترمیزي په ترخ کې راواغستل او ګاډي کې کېناستل او خبر نو چې دا زما د شهادت اوقات دي، نو هغې شهید شو. الله دې هغې ته بخښنه وکړي، الله دې هغې له لوی لوی درجې ورکړي. څومره خلک هر ړه په هغې باندې دړمن دی، هر نارینه او زنانه ړه ته یو ټیس رسېدلی دی، ټول مؤمنان پې دړمن دي. خو د هغې د شهادت د وجې دی الله په موږ باندې رحم وکړي، الله دې زموږ نه ناراضه نه شي. یو عالم وفرمایل چې کله یو عالم بې ګناه شهید کړی شي نو الله پاک دومره غصه کې راشي، دې خبرې ته خیال کوئ چې کله یو عالم بې ګناه شهید کړی شي الله دومره غصه کې راشي چې د دې عالم په سر باندې 10,000 خلکو ساونه واخلي، 10,000 کسان به هم دقه شانتې یو بل وینې تویي. الله دومره خفه کېږي او دومره غصه کېږي. بیا د شیخ صاحب په شانتې عالم نو ټول به دواګانې کوو، استغفار به وایو، الله دې زموږ نه ناراضه نه شي. هسې نه چې الله دومره غصه کې راشي او د هغې د وجې نه نور وینو یو دغه روان شي. الله دې موږ ته معافي وکړي، الله دې موږ ته معافي وکړي. نو دا مې عرض کو چې بس ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده، اغستلم د الله دی، ورکولم د الله دی. دې وخت کې د علماو په میدان کې، د حدیثو په میدان کې یو ډېره لویه کمې راغې او ډېر طلبا علما د هغې د وراثت نه یتیمانان شو. خو بس دې وخت کې موږ سره بل څه دي سیوا د دعا نه او د صبر نه، د الله نه به خیر غواړو. الله دې مخکې زموږ د نور علماو حفاظت وکړي او الله دې د شیخ صاحب د دې وینې د برکته په پاکستان کې اسلامي او شرعي نظام راولي او الله دې په دې ملک کې امن او امان راولي. بس دغه دعا مونږ کولی شو، نور بس څه ووایو، نور بس څه ووایو. الله دې مونږ ټولو له خیر راکړي، الله دې مونږ ټولو له خیر راکړي. نو چې څومره زما وروڼه خویندې دي نو تاسو هغې ته یو 2 رکعاته نفل او دعا ورته وکئ.
او اوس په درس کې دوا وکړو ټول ورته تاسو انفرادي دعاګانې مو کوي چې الله جل جلاله هغې ته لوی لوی درجې ورکړي لوی لوی درجې ورکړي دعا وکړئ چې الله زموږ نه رضا شي یا الله ته زموږ ټول نه رضا شي یا الله ته زموږ نه رضا شي یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله د ټولو امت ګناهونه معاف کړي کریم الله د داسې علماو په مرګ باندې په داسې بې ګناه حالاتو باندې ته ډېر ناراضه کېږي الله زموږ نه ناراضه مشي یا الله زموږ نه ناراضه مشي الله زموږ نه ناراضه مشي کریم الله ته زموږ په حال باندې رحم وکړي الله شیخ صاحب رحمت الله علیه ته بخښنه وکړي الله لوی لوی درجې وله ورکړي الله ټوله رس 110 کاله خو هغوی دغه یو خبره چې د ښکلي پیغمبر دا وایي او سار چې به کېناستل در غرمې پورې قال رسول الله الله د هغوی په ژبه خو بله خبره نه وه الله درود شریف و دغه خبرې به وي ولې بخاري او ترمذي چې بنده پړاوی نو په هر حدیث کې صلی الله علیه وسلم راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي د صحابي نوم چې راشي رضی الله راځي الله د سار نه در غرمې پورې دغه یو ستا د رضا دپاره دغه مشغله وه کریم الله دغه ته قبول او منظور کړي الله دا ته قبول او منظور کړي الله هغوی ته بخښنه وکړي الله ته ورته بخښنه وکړي الله ته ورته درجات عالیه ورکړي الله د هغوی د وجې په مدرسو کې کوم کمې راغې خدای هغه کمې د خپله دره برابر کړي الله د نور استادانو په ژبه باندې هغه طالبانو ته هغه فیض ورسولی کړي الله هغوی په ژوند باندې سوره دعاګانې د خپلو شاګردانو محبینو دپاره غوښتي دي الله موږ ټول په هغې کې راولي کریم الله څوک بیماران دي هغوی له صحت ورکړي الله مردگانو ته بخښنه وکړي الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي خدایا الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي ربا اے کریم الله د علماو حفاظت وکړي الله د علماو حفاظت وکړي الله د علماو حفاظت وکړي داسې فتنې رالې رونو بیګا د جنازې نه چې خلک واپس تلل د لاچي ته طرف ته یو 15 علما په موټر کې روان وو هغوی ګاډې جنګولې دی 15 واړه هغوی هم شهیدان شوي دي هغوی هم 15 واړه نوجوانان علما شهیدان شوي دي اے کریم الله زموږ حفاظت وکړي الله ته زموږ حفاظت وکړي الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي الله د عوامو د خواصو حفاظت وکړي الله د طالبانو حفاظت وکړي الله د مدرسو د خانقاهونو د سنګرونو حفاظت وکړي الله په دې ملک امن قایم کړي الله موږ نه پوهېږو عقل مو کار نه کوي خدایا چې دا دي سو کېږي سو الله بس ته موږ سره د خیر معامله وکړي الله تعالی سره د رحم معامله وکړي الله د قرآن شریف د درس د برکت الله ته زمونږ ظاهر او باطن حفاظت وکړي الله زمونږ د ایمان حفاظت وکړي الله موږ ټول د ایمان د زوال نه وساتي الله د ناکاره خلکو د شر نه مو وساتي الله موږ د ناکاره خلکو د شر نه وساتي الله موږ د ناکاره منصوبونه بچ کړي اے کریم الله رحمان او رحیم الله دنیا آخرت مو خستګي الله دنیا خو هر رنګه تیریږي خو الله زمونږ آخرت خستګي الله زمونږ آخرت خستګي قبر مو خستګي الله چې ته پې خوشحالېږي ناکار رانه والي الله چې ته پې خفه کېږي نو موږ ټول دغه قول او د فعل او د عمل نه وساتي الله زمونږ د استادانو په ژوند کې برکت واچي الله زمونږ د شیوخو په ژوندونو کې برکت واچي الله چې کوم وفات دي شهیدان دي الله قبرونه د نور نه ډک کړي اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفره وارحمه وارزقه في الجنة ولا تعذبه ونور قبره بنور الإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين.